نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتسريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. सूरत बकरा द्विम सिपारा 164 नंबर आयात। दीन मख की आयत मुबारका व इलाहुकुम इलाहुं वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवा अर्रहमानुर रहीम। पदग़ की द तौहीद दावा शवा چې کله دغه آیت مبارکه نازل شو نو تفسیر در منصور کې ورکړي چې مشرکانو د عربو اغي ته تعجب شو دی ویلي چې وګوره نبی له صلوات و سلام وایي چې مستاسو معبود صرف یو دی و الہکم الہ واحد. نو کدی اشتیا وای نو پدی باندې دې سو دلیل ذکر کی سنخ دې په ذکر کی نو پدغه باره کې د آیت مبارکه نازل شو او پدې کې الله تبارک وتعالى و دلائل عقلیه ذکر کړل. ان فی خلق السماوات والارض دا یو دلیل له واختلاف الليل والنهار دا بل دلیل له والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس پوری دا دریم دلیل له وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها دا سلورم دلیل له وبث فيها من كل دابه دا پنځم دلیل له وتصريف الرياح دا شپږم دلیل له والسحاب المسخر دا وم دلیل له او دی وانو دلایل سره بیل سره لآیات لقوم يعقلون لګي. ان في خلق السماوات والارض لآيات لقوم يعقلون ان في اختلاف الليل والنهار لآيات لقوم يعقلون ان في الفلك التي تجري لآيات لقوم يعقلون ان فيما انزل الله من السماء من ماء لآيات لقوم يعقلون وغيره دا نور ټول الله تبارک وتعالى د توحید عقلی دلائل او آفاقی دلائل ذکر کړل. ان فی خلق السماوات بشک پیدا کولو د اسمانونو کې والارض د زمکه او د اسمان په پیدا کولو کې دیتا سوچو کا پدی کې د الله د قدرت دلائل لی واختلاف الليل والنهار په بدلیدو را بدلیدو د شپې او د ورځې. تفسیر سراج المنیر لیکي تعاقبهما فی الذهاب والمجیء یو بل پسې رست تلل او راتلل. لکه الله فرمای وهو الذی جعل الليل والنهار خلفة لمن اراد ان يذكر او اراد شکورا. هو الذی جعل الليل والنهار خلفة الله غزات د شپورز د یو بل پسې ولګول. واختلاف الليل والنهار د شپو او د ورځو بدلیدل را بدلیدل یو بل پسې تلل او راتلل پدی کې د الله د قدرت نخري. والفلك التي تجري في البحر والفلك التي وباغ کشته کی تجری چی رواني فی البحر بسمندر کی بما ينفع الناس باغ سر چې خلکو ته فایده ور کوي. خلک بجره بحری تجارت او دغه کاروبار به کوي درآمدات او برآمدات پی راځي د ملک نه بار وړي د بار نه ملک ته وړي وغیرہ دا ټول فواید اکثر غټ کاروبارونه دا چې په دې کشتو سمندري بیړو سره کیږي. الله تبارک وتعالى فرمایي څومره غټه کشته را ځان لدی سمندر کې څومره نعمتونه لري او بیا پاغي باندې دا کشته د پاسه ګرځي دغه کې د الله د قدرت یو نخره چې دا پکې ډوبېږي نو دا کشته به د پاسه ګرځي. وما انزل الله او فاغس چې الله نازل کړي دي من السماء د اسمان نه مما ان اوبو فاحيا به الارض ژوندې کړل باغی سره زمکه بعد موت یا پس د مرګ نه
مرګ نه مراد چې د ځمکې یبس دی، یعنی ځمکه چې هغه ورانه شي دقسې شاړه شي او د هغې نه بعد الله تبارک وتعالی باران وکړي، د باران په ذریعې سره هغه واپس هغه خپل غیا وغیره یا باغی کې چې کوم فصل له هغه روټوکي. فاحیا بالارض ژوندې کړل په دې سره ځمکه بعد موت یا پس د مرګ نه، وبث فیها او خورې په دې کې من کل دابه هر قسمه ساروي، الله تبارک وتعالی په دې کې هر قسمه زنده سر او ټول زناور چې دا په دې کې الله خواره کړل. وتصریف الرياح او په چلیدو د هواګانو کې هواګانې چلیږي په دې کې د الله تبارک وتعالی د قدرت نه خېری هواګانې چې دی دا عذاب ذریعم ګرځېدلې ده د عادیانو د پاره. سخر علیهم 7 لیال و8 ایام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم اعجاز نخل خاویه. الله فرمای سخر علیهم 7 لیال، الله په وش په و8 ایام نتور زیغه مسلط کړي او مسخر کړي و غیره چې کله چې مجاهدین نبی له سلام او صحابه اغي د کفار مقابله کیو نو اغي د کافرانو په طرف باندې هوا را لاله وغي غڅمره کټوي او غرس هغه الله ول ختم کړل، هغه خیمه چې کړي وغي وستلی دا مختلف زینا. لہذا مسلم شریف کی دعا ذکر شوی چې دا دعا ویل بکاری اللهم انی اسألک خیرها وخیر ما فیها وخیر ما ارسلت به. چې کله هوا راځي په هغه وخت کې دا دعا ویل بکاری اللهم انی اسألک خیرها وخیر ما فیها وخیر ما ارسلت به واعوذ بک من شرها وشر ما فیها وشر ما ارسلت به. دا دعا ویل بکاری هواګانو چلیدو په وخت کې. والسحاب المسخر او هغه ورځې چې هغه تابع کړی شي بین السماء والارض د اسمانونو د ځمکې په منځ کې لآیات بدی ټولو کې د الله د قدرت نښې دي لقوم داسې قوم دپاره یعقلون چې هغې عقل لري او استفاده کوي نو د هغې دپاره په دې کې د الله تبارک وتعالی د قدرت نښې دي او د الله د قدرت دلایل دي. دې نه بس الله د شرک د تردید بیان کوي. شرک یو اعتقادي دی او یو شرک فعلی دی. نو په دې ومن الناس من يتخذ من دون الله په دې کې د شرک اعتقادي تردید دی او رستا یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا په دغه کې د شرک فعلی تردید دی. ومن الناس بعض د خلقنا من آغا سوق دی یتخذو نسی من دون الله سوا د الله نه اندادا شریکان، د الله نه علاوه الله سره شریک ګرځي هغه بوتان دي وغیره خدایان ګرځي هغه او یحبونهم كحب الله. دی تفسیر سراج المنیر لیکي یحبون الاصنام كما يحبون الله، دی محبت کوي د بوتانو سره څنګه چې د الله سره محبت ته نو دومره محبت دی د خپل بوتانو سره ساتي. دا یو معنی ده چې دا مشرکان دی د بوتانو سره داسې محبت ساتي څنګه چې الله سره ساتي، یعنی په محبت کې د الله سره شریک وګرځو او دی وسره شریک کړل. او یا دویمه معنی ده چې مسلمانان چې څنګه د الله سره محبت ساتي دغه سي د کافران مشرکان د بوتانو سره محبت ساتي. والذین آمنوا او هغه کسان چې ایمان وروړي دي اشد حبا لله دی ډیر محبت کوونکي دي د الله سره. ایمان والا هغه د الله سره ډیر محبت کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا غواړي اللهم انی اسألک حبک وحب من يحبك وحب العمل الذي يبلغنا يقربنا الى حبك. یا الله استا محبت او استا د محبوب شخصیات محبت او د هغه اعمالو چې استا د محبت ذریعہ ګرځي د هغې د محبت درنه سوال کومه. ولو ير الذين ظلموا او کچری لیدلې وي هغه کسانو چې ظلم کړي شرک کړي اذ يرون العذاب په کوم وخت کې چې دی ویني عذاب ان القوه بشک قوت او طاقت لله الله د بار جميعا ټول بټوله چې دا ټول قوت او طاقت د الله دی. نو کدی دا لیدلې وي لما اشرکو دا محذوف دی، لما اشرکو نو شرک به نه وکړي. کدا عذاب دی لیدلې وي نو دی بیا شرک نه کوو. ان الله بشک الله شدید العذاب سخ عذاب ولري. کدی لیدلې وي چې الله سخ عذاب ولري، دی لیدلې وي چې ټول قوت او طاقت او پاور هغه صرف او صرف د الله دی نو دی بیا شرک نه کوو. بیا د اخرت چې کوم عذاب دی داغي الله شدت ذکر کوي چې هغه دومره سخت او شدت والا عذاب دی چې په هغه وخت کې به دا کم متبوعین دي
دی برا پاسي د دې خپل تابعین نه با د بیزاره اعلان وکي مونږ خود دی خو زمونږ عبادت نه کړي مونږ ته پته نه لګي دی عبادت دی زمونږ نه کړي از تبرأ الذين باغ وخت بیزاره اعلان وکي هغه کسان او تبعو چا چې تابعداري شوی دا متبوعین دي من الذين دا هغه کسان نه د براءت او د بیزاره اعلان وکي اتبعو چا چې تابعداري کړي یعنی تابعین نه با دی بیزاره اعلان کوي چې چا د دې تابعداري کړي د عبادت کړي ورأوا العذاب او بوینی عذاب وتقطعت بهم الاسباب او کټ بشي باغه وخت کې څومره چې اسباب د نجات دي لارې د نجات او د کامیابی دي دا ټول بلدینه کټ کړي شي وقال الذين ابو يا کسان اتبعوا چا چې تابعداري کړي دا لو ان لنا کاش چې موږ د پاره کرتن دوباره دنیا ته تلل فنتبرأ منهم نو موږ بم د بیزاره اظهار کړو کما تبرؤوا منا څنګه چې دی بیزاره اظهار کو زمونږ نه نو دی به وی چې کاش موږ دوباره واپس دنیا ته لاړل نو موږ به چې الله دینه پس به موږ شرک نه کوو حالانکه قران کریم کې د الله دا اعلان دی الله فرمایي ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون کچری دی واپس کړی شو لعادوا لما نهوا عنه واپس باغ خپل غلطیانه کوي د فتوی المین استاد خبره وی ولو ردوا کدی واپس کړی شو لعادوا لما نهوا عنه واپس باغ خپل رحمتونه شروع کی كذلك دا غرنگی یریهم الله وخی الله دی تا اعمالهم عملون دی حسرات افسوس د پاره علیهم پدې باندې دی ته الله دا اعمال خو د تاسو اعمال جدي پدې باندې افسوس کی نو بیا هغه وخت کې افسوس پیدا نه ور کوي ځکه چې وما هم بخارجین من النار ندی دی وتون کی د اور نه دی بعض مشرکانو چې ځان باندې س کپڑے مپڑے سبازي سيزونه حرام کړیو نو دا اغي بیان دی چې یرا الله تبارک وتعالى چې کوم سیز حرام کی اق سیز حرام ګڼل او چې کوم الله حلال کی هغه حلال ګڼل دغه اصل ایمان دی او دا سینه چې ته الله کوم حلال کړي او غته حرام غني نو دا شرک فعلی دی دا سم کوي یا ایها الناس ای خلقو کلوا تاسخره مما دا غسنا فی الارض چې بزمکه کې دی حلالا طیبا حلال چې شریعت اجازه ورکړي او طیب هغه ته ویل کېږي چې نفس دا هغه د خورلو تقاضا کوي حلال چې شریعت اجازه ورکړي او طیب چې نفس دا هغه تقاضا کوي او هغه خوري هغه خوخیه نو دا دواړه شرط چې بکی نو تاسو هغه سیس خوره ولا تتبعوا تاسو تابعداري مکوئ خطوات الشیطان د شیطان د قدمونو بار بار قران کریم کې الله تبارک وتعالى فرمای تاسو د شیطان د قدمونو د شیطان تابعداري مکوئ ولا تتبعوا خطوات الشیطان تاسو تابعداري مکوئ د شیطان د قدمونو یعنی چې هغه سکی بس توبه سيزي عادت سوي بس هغه کارونه کی انه لکم عدو مبین دا تاسو ښکارا دشمن دی بل ذکر راځي ان الشیطان لکم عدو شیطان تاسو دشمن دی فتخذوا عدوا دا په دشمنه سره ونیسه انما یامرکم شیطان حکم کوي تاسو ته بالسوء د بده والفحشاء او د بهایي شیطان تاسو ته بد عملو او د وړو ګناهونو د غټو ګناهونو د دې ټولو دعوتونه درکې یا بالسوء نه مراد واړو ګناهونه والفحشاء نه مراد هغه غټ ګناهونه او غیره مختلف تفاسیر به علماء ذکر کړی دي انما یامرکم دی حکم کوي تاسو ته بالسوء د بده والفحشاء او د بهایي وان تقولوا او دا چې تاسو وای علی الله باندې ما لا تعلمون هغه خبرې تاسو ته راغي علم نشته چې د مشرکانو ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعوت ورکو چې تاسو د اتباع د ما انزل الله کې چې الله کوم سیز نازل کړي دا غي تابعداري وکي نو دی ورته په جواب کې ویل بل نتبع ما الفینا علیه اباءنا پلار نیکو چې مونږ ته کوم طریقه راغلی کوم دین راغلی مونږ باغی پسیزو نو د الله د حکم په مقابله کې د پلار نیکو طریقه پیش کول او د الله حکم پر خودل دا چې د جهالت والا کار دی او دا د جاهلانو دلیل دی دا غلط کار دی دا دی کې الله د هغه تقلید تردید کوي کم چې د جهلو تقلید دی یا کم مضموم تقلید دی دا هغه تقلید الله تردید کوي دغه تقلید خو مونږ هم نه منو چې یاره ته د الله د حکم په پرېدا او د هغې په مقابله کې د خپل امام صاحب ومانه داسې خو امام صاحب کوي هم نه هغه وایي چې یاره زما کم مسله ده هغه راواله هغه د احادیثو سره مطابق و خو ویله کني دلته یې وغورځوه نو مطلب یې دا دی چې د امام صاحب چې کوم مسایل دي دا د احادیثو سره مطابق دي د قرآن او د شریعت سره
هغه موږ ته دا حکم نه کوي چې تاسو زما کوم مسله د قران او حدیث خلاف یې غواله دا اوس نن سبا د خلکو یو مهنت شروع کړي چې هغه دا ثابتول غواړي چې یاره دا فقه کې نه د قران او حدیث خلاف دې د وجه موږ هم دا مهنت الحمدلله شروع کړي چې زه پځې څوک د فقه تردید کوي موږ د فقه حنفي دا غي تایید کو دا غي به جواب کو دا غي به دفاع کو ان شاء الله نو په دې آیت مبارکه کې دا ذکر نه دی کتووي چې یاره اتباع دا د دې صحیح نه ده نو الته کې هو ابراهيم یوسف علی السلام څه فرمایي واتبعت ملت ابائي ابراهيم ما د خپل پلار نیکو ابراهيم علی السلام داغي چې ده داغي اتباع وکړه داغي د ملت اتباع وکړه نو الته کې هغه اتباع ذکر کوي هغه هم اتباع ذکر کوي او عزت تابعداري کوم الته هغه پلار نیکو یادي پلار نیکري چې کله په هدایت وي او نمبر 2 عقل پکې وي نو دا دواړه خبرې چې پکې نبي دا اغي اتباع دا پکار دا او الله فرمای وتبع سبیل من اناب الی تابعداریو کده لارې د اغه چا لار ویل کیږي مذهب ته لہذا بعض خلک مذهب په قران کې نشته مذهب هم دغه آیت مبارکه نه ثابت دی مذهب ویل کیږي لارې ته او سبیل ویل کیږي لارې ته نو وتبع سبیل من اناب الی مذهب ته ثابت شو نو الله تبارک وتعالى دي ته فرمایل چې کله ویل شي دي ته اتبعوا ما انزل الله نو دی وی بل نتبع ما الفینا علی آباءنا په تقلید باندې ډیر دلایل دي خو مونږ دلته کې هغه دلایل نه ذکر کوو فاذا قیل لهم چې کله ویل شي اتبعوا تاسو تابعداریو کې ما دا غس انزل الله چې الله نازل کړي قالو دی وی بل نتبعوا بلکې مونږ تابعداري کوو ما دا غس الفینا چې مونږ مونږ دلی علی باغی باندې آباءنا خپل پلار نیکو اولو کان آباءهم اگر کوي پلار نیکو ددي لا یعقلون شیئا اس چیز عقل نه لري ولا يهتدون او نه دی په هدایت باندې وي ګوره عقل نه لري او په هدایت ني نو بیا هم دی تابعداري کوي ایت تبعونهم ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون دا اصل کی تقدیر دا سره ده آیا دی به تابعداري کوي د دې اگر کده دی بلار نه ګونه عقل هم بګی نه وي او هدایت هم ني نو معلومه ده چې په عقلي او په هدایت وي نبی اتباع یوسف علی السلام دغه قول مبارک نه د قران د آیات نه ثابت شوه لہذا تقلید چې هغه چې کوم محمود تقلید دی د قران او سنت د تشریح لپاره د عقیده وضاحت لپاره موږ د امام سے پسیزو یا داسې بعض مسائل لا سری چې غیر منصوص دي غیر منصوص تقلید بس کیږي په منصوص مسائلو کې نه کیږي چې کوم مسائل قران او سنت کې صفا واضحه بیان شوی دي هغه کې یا قاعدو کې څوک تقلید نه کوي تقلید چې هغه په غیر منصوص کې کیږي چې دا غي ذکر قران او حدیث کې نه وی راغله یا داسې بعض مسائل لسی چې هغه کې اختلاف وي هغه کې نصوص متعارض راغلي وي یو حدیث کې یو راشي بل حدیث کې بل راشي نو الته چې نصوص متعارض وي نو دا غي په وجه باندې مونږ بیا یو نسل چې ترجیح ورکو د یو امام د یو قول او درای او هغه په دلیل په بنیاد هغه چې کم ترجیح ورکړي نو موږ دا غي باندې اعتماد وکړو ځکه اوس یو سړی کوي چې راځه په درځي باندې اعتماد نکوم زه بخپل کپڑے ګاندم یا ماغه کسره بازي یا راځه په ډاکټر هم اعتماد نکوم زه بخپل چې ډاکټري زده کوم نو دې چې ډاکټري زده کوي تعلیم او څومره پورې ته خرچي او تاوانونه بیا چې هغه ډاکټري حد ترسي یا بیا دا غي نه علاوه جدي درځي توپ زکه نو ټول عمر خو په دې کې خو عمل وبسکي نو دا چې اعتماد وکي نو اسانتیا هم په دغه کې ده آسان دین آسان دی نو په څه صورت کې آسان دی په تحقیق کې آسان دی که په تقلید کې آسان دی دین په تحقیق کې آسان نه دی هغه کې غنورم مشکلات انسان ته پیدا کی یا به غلط تحقیق کوي یا صحیح تحقیق کې صحیح کوي نو به عمرونو به ولګي نو چې صحیح تقلید کی نو په تقلید سره دین آسان دی نو الله فرمایي ولو كان اباؤهم مگر کوي پلار نیکه دی لا یعقلون شیئا عقل لري ولا يهتدون او نه دی هدایت باندې وي ومثل الذين كفروا مثال کسانو چې کافران دي کمثل الذي پشان دا هغه کس ینعقو چې आवाजونه کوي بما هغه چاته لا يسمعو چې نوري الا دعاء مگر لګ را بلنا و نداء او आवाज بس لا يسمع الا دعاء و نداء نو دی د حق خبره نوري او مدسي چغي اوري سومون بوک منوميون سومون کان دي بوکمون ګونګيان دي عميون وړاندري فهم لا يعقلون دی عقل نه لري دا خو اوري او خو خبرې کول شي او خو ویني الله تبارک وتعالى او تو فرمایل سومون کان دي نوري حق خبره نوري بوکمون ګونګيان دي په جواب باندې حق خبره نه کوي عميون وړاندري فهم لا يعقلون دی عقل